أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدقت يا رب العالمين. خبره ده چې موږ دې له رسېدلو چې یوسف علیه السلام مصر ته ورسېد. دې چې په دې لاره باندې ته نو ما تاسو ته وی چې دې خپل مور قبر له لاړ راهیل بنت لابان هغې له لاړه او د هغې په قبر باندې چې دی نو څملاست او بیا یې خورې په ځان راواړوي نو هغه خپل مالک چې دی هغه راوچت کو یو څو ګزار یې ووهه چې کله یې ووهه نو چې یو څو قدم یې واغېسته لږ لاړه لاره ورته بلکل تیاره شوه سم قافلې ورته نه ښکارېده مکمله تیاره شوه نو د قافلې مشر ووایي معلومېږي داسې چې په دې قافله کې د چا نه ظلم شوی دی او چې په چا یې ظلم کړي زر دې معافي وغواړي ورنه موږ به ټول هلاک و تباه شو. نو ده وی صاحب وایي زمانه شوې دی بیا یې د ده نه معافي وغوښتله نو الله ربالعزت به بیا رڼا یې راوسته. چې کله مصر ته ورسېدو نو په یوسف علیه السلام باندې بولي شروع شوه او دومره قیمت یې دې وویل چې هغه لوی خلک پیرال خدایي قیمت چا نه شو پوره کولی تر دې چې دا خبره ډېره شهرت ته ورسېده نو وزیر اعظم په خپله راغی او عزیز مصر به یې ورته وی دا د دې لقب نور نوم یې چې دی نو څوک وي فوتیفا یاران به یې ولي او د بادشاه نوم چې دی نو دی د راعسس لیکلی او یا رامسیس خو دا وزیر اعظم چې دی راغی عزیز مصر باندې چې کوم یادېږي او ده دی واغېسته بیا په زیاتو پیسو باندې بس بیا خلکو پکې بلا کیسې جوړې کړي دا چالو شو په دومره یو بوډۍ هم پکې وي را روانه او هغې سره یو زړو پنډوکي و ویې چې زه به د قیامت په ورځ چې ځم د یوسف علیه السلام په خریدارو کې راشم نو چې هغې دونه یوسف علیه السلام پېژنده چې د قیامت په ورځ به دې دومره بیا زه به د خریدارو کې راځم نو بیا خمسوره سره خلکو بلا کیسې هر چا خپله کیسه جوړه کړې او درې کیسټو کې او څلورو کې او پنځو کې یو باقي دغه د پرنسپل دی په سکول کې هغه پیسه هم ګز راتړلی غریب چې دی نو په وتربودنۍ چې دا د پیغمبر توهین کوم او که نه دا د پیغمبر صفت کوم بس د ځان نه کیسې جوړې او پیغمبرانو دغه پسې ورتړي نو خلکو باقي خپلې پنتري ویشتې راویشتې او هغسې نو عزیز مصر چې دی دی واغېسته چې کله هغې واغېسته یعنې د پرنسپل صاحب تقریر کوم په تقریر کې یو 3 کیسټې ډکې کړي د یوسف علیه السلام په واقعه باندې نو ډېر پکې په شوق کې راغی نو هغې کې وایي ګلونو راشئ واورئ په شوق کې لګیا وایي د زلیخې ابې په ږیره باندې اوښکې را روانې شوې نو خدای وایي وه زه خیر دی لږ دغه لږ په سوچ ځکه نو د زلیخې ابې ږیره څه کوي الله یې معافي وکړي دا چې اورم زه نه په خنداګانو کې عزیز مصر دی واغېسته چې عزیز مصر کله واغېسته نو ده چې کور ته راوړو نو د خپلې بیبي ته وایي اکرمي مثواه وایي ده له ښه ښکلې کمره جوړه کړه
او دله ښه عزت ورکه، عزتمند دی که. عسا قریبه ده ان ینفعنا چې دې فایده راکړي موږ لره، او نتخذه ولده یا یې موږ په زوی سره ونیسو، یا موږ یې په بچي سره ونیسو. نو د دې نه معلومه دا شوه او لیکلي شوي هم دي کتابونه هم داسې لیکلي چې د دې د واده څو کاله شي خو د دې بچي نه و، د دې بچي نه و. یوه ماشومې خورزه وه، هغې په پالنه باندې نیسلې وه، خو هم دا د 3-4 میاشتو وه، نور د دې څوک بچي نه و په کور کې. نو دې ورته وایي چې د دې مخ نه یې داسې ښکاري چې دا چېرته لوی شخصیت دی. نو او نتخذه ولده یا بې زوی ونیسو، ته د ده خیال ساته ډېر زیات. نو الله رب العزت وی وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، وی دکه شان چې دې موږ ځای ورکو قدرت هم ورکو یوسف علیه السلام لره په دې ځمکه کې په دې مصر کې. ولې؟ ولنعلمه من تأویل الاحادیث، د پانه دې چې معامله فهمي ورکو، دته موږ دله تعلیم ورکو، پوهه ورکو د خوبونو د تعبیر او د ښکلو خبرو. والله یقینا الله رب العزت غالب علی امره، الله غالب دی په خپلو حکمونو باندې، ولکن اکثر الناس لیکن خلک چې دی دا نه پوهېږي. الله وایي چې الله غالب دی په خپلو کارونو باندې. نو علماو لیکلي دي والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون، وایي چې د چا واسطه راشي د یو مضبوط کس سره مقدمه راشي یا د هغه سره څه حق وي وغیره، دا د سارې منځه نه پس 100 پیرې وي یا یو د پاسه 100 پیرې وي. نو الله رب العزت به دا فیصله زر تر زره یا که داسې څیز د ده ګیر وي هغه ورته الله رازاد کړي. والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. نو اوس به پکې اکثریت وایي چې د سارې دا مونځ پکې لږ ګران دی، ماسپښین ته به یې واړو، نو دا پکې اوس زما اختیار نشته. بیا وی ولما بلغ، الله رب العزت وی هر کله چې ورسېده د اشده ویلی شي چې د چا ذهن پوه شي، عقل پوه شي، هغه عمر ته ورسېده، نو پوخوالي عمر ته ورسېده. نو الله رب العزت وی آتیناه موږ ورکړه دته حکما و علما، حکما ویلی شي، علم ته د نبوت ته ویلی شي، لکه علماو ته بعضو تعبیر کړي الله وی چې علم ته نبوت مې ورکړه. نو په بعضو روایاتو سره بیا چې دی د 18 سال عمر یا چې دی 21 کاله عمر یا 13 کاله عمر یا 40 کاله عمر، خو هسې علما دې تعبیر کوي چې اشده دا د 18 نه واخله تر 30 یا 40 سالو پورې د دې ترمنځ چې دا څومره فاصله ده دې ته ویلی شي د دې دپاره دا راځي. نو الله وی دغه ټیم مې دنه نبوت ورکړو یا قوت د فیصلې مې ورکړو. غټ کټ کس به خو فیصله نشي کولی، فیصله کې به یېرېږي. نو د مردانه د سړي دا حادثه ده چې دی به د ښځې په نسبت لږ وي، یېرېږي به نه، نو دی به فیصله کولی شي. الله وی قوت د فیصلې مې ورکړو و علما، او علم مې ورکړو، دې ته ویلی شي علم وهبي، پیغمبر ته چې کوم ملاویږي. وکذلک نجزي المحسنین، او دکه شان الله وی موږ جزا ورکوو نیکوکارو ته. وراودته التي هو في بيتها، نو اوس خو دې په دې کور کې به د عزیز مصر سره اوسېده، د چا سره؟ د دغه وزیر اعظم سره به په کور کې اوسېده، چې ده سره به اوسېده. لږ وخت تېر شو، چې لږ وخت تېر شو دغه پیغمبري ورته نه ده میلوښه ده، د دین اګړوان دی وخت دی لا پیغمبر شوی نه دی، دغه وخت ورسره تېرېد په کور کې. نو عزیز مصر به دورې کولې د مصر، هغه به د مصر دورې کولې، چې هغه کله په دوره باندې لاړ نو د دې مصر د دې وزیر اعظم زړه کې ورته خړه راغلې وه، ځکه چې عمر هم داسې و چې څه کم زیات 18 سال وغیره، او یا څه چې دی یوسف علیه السلام د نیمې دنیا حسن، نو د دې ورته اړه خراب شو، چېړې ورته خراب شو. نو ده ځان سره پسې چل په بانه باندې کمرو ته دننه کړ. نو کمرې داسې وې چې یو پسې به بله دروازه، بلې پسې بله، او منځ کې چېرته یوه کمره وه، هغې ته یې بوتلو. نو د ده نه مطالبه وکړله، د ده نه د خپل خواهش مطالبه وکړله ده ورته. او چې کله یې مطالبه کوله دروازې خو ټولې بندې کړې وې، نو ورته وایي وقالت هیت لک، ورته وایي راشه زما طرف ته، او یا وقالت هیت لک ای هلم الیک، راشه زما طرف ته زه ستا یم ټوله. قال معاذ الله، نو ده ورله ووایي د یوسف علیه السلام ورته جواب کې ووایي معاذ الله،
پناه د الله انه ربي یقینا دغه الله رب زما دی احسن مسوایا چې ما له خپل ټکانه راکړه انه یقینا الله رب العزت لا یفلح الظالمون نه کامیابی ظالمانو لرا نو یهود انه دا ضمیر دا راجع دی الله ته او یا داسې راتلی چې مجازي را به یاد کړو و انه دا به هغه اسم موصول ته بیا راشي الذي دا و انه الذي اشتراه من مصر و انه یقینا هغه کس چې زه د مصر د خلکو نه واغشتم او اکرمی مسواه زمانه پر خپل ټکانه جوړ کړه احسن مسوایا مال خپل زیرا کو انه لا یفلح الظالمون یقینا نه کامیابی کی پلاح ته نه رسي ظالمان اوس چې زه داغه په عزت باندې حمله وکم نو دا ظلم شو هغه مال کور کې پناه راکړه مال خپل کمره ځان له جدا راکړه زید زوی په شان وساتلم او زه اوس داغه په عزت باندې حمله وکم نو دا ظلم دی ورته نو الله رب العزت وی ولقد همت به وی دی خزه چې ګوره د الله رب العزت دا خزه پټه وساتله ها نو الله په پرده راځي او زمونږ دا چې دا پیسې مندا لګیا وي دا چلو کو دا واه اول خو هغه سره پیغمبر نو زنانه و غلطی تی وشوه اگر چې دا غي خبره مشکوکه ده چې نکاح بیا د یوسف علی السلام سره شوی ده او کنه ده شوی د خلکو ترمنځ خو مشهوره ده چې شوی ده خو ډېر روایت بدی دي چې نکاح نه ده شوی نقطه نوم پټو ساته د دې وجه چې پرده پې راشي او زمون خلک ورته رانښتي نو الله رب العزت وی ولقد همت به وی دغه زنانې چې دي اراده کړې وه د یوسف علیه السلام وهم بها د یوسف علیه السلام به اراده کړې وي دا به هم کړې وي خو لولا ان رأى برهان ربه که چېرته نه وي دلیل د رب ده که چېرته نه وي لیدلي ده دلیل د خپل رب برهان د خپل رب نو اوس دا دلیل څه شي دا دلیل څه شي دی چې الله وایي چې ده دا نه وي لیدلی نو ده به چې دی هم د دې ګناه اراده کړې نو یوه خبره دا ده چې وایي کله چې د ټولو نه مضبوطه یوه غټه خبره یوه دا یو بنیادی خبره دا ده چې پیغمبر د ګناه نه پاک وي معصوم وي نو عصمت وکړه کې په ده باندې د هغې هغه اظهار وشو هغه عصمت پرې راښکاره شو د ګناه نه پاک و نو دې دې له خوا رانې ورکړلې خو غټه بهانه والله څه وګرځېده نو د زلیخې چې کله د ده نه مطالبه کوله نو په هغه کمره کې بوت و چې به د چا عبادت کو خدای ورته وي نو په هغې لوپټه ور واچوله چې په هغې لوپټه ور واچوله نو یوسف علیه السلام وایي چې ښه ته خو دې د بوت نه دونه پرده کې د هغه یاره او د هغه په تا دومره غالب یو زه دې د حقیقي رب نه ونه یارېږم زه د الله نه ونه یارېږم او بعضو بیا لیکل کړي دي هغې وایي چې کله چې ده داسې چت ته وکتو نو په هغې لیکلي شوي قدرتي لا تقربوا الزنا انه کان فاحشة وساء سبیلا وایي دا پرې لیکلي شوي یا یو لاس راښکاره شه په هغې باندې لیکلي شوي چې په تاسو باندې فرشتې مقرر کړي شوي دي په تاسو فرشتې مقرر کړي شوي دي یو عمل دې لیکي یا چې دې هاتفي اواز راغی او دا وویل شو چې ستا نوم ګورې د پیغمبرانو په لیست کې دی ستا نوم دا ګورې د پیغمبرانو په لیست کې دی او یا جسد مثالي په یعقوب علیه السلام مخامخ ولیدو هغه ورته په جسد هغه ته پته نه وه هلته کې الله ورته د هغه شکل وښو او سخت غوسه کونټۍ ورسره په لاس کې وه نو چې ده ولیدو نو ده چې دی د ځان بچ کولو کوشش شروع کړو چې څنګه یې شروع کړو نو بیبي ته پته ولګېدله هغې پرې حمله وکړله هغې چې پرې څنګه حمله وکړله ده ته منډه کړه چې ده ته منډه کړه نو هغې ورله شاته کمیس ته لاس واچو شاته کمیس یې وشلېده او چې کومې دروازې له به ورتله نو هغه دروازه به ورته خپله کولاوېده اخره کې دا چې څنګه په اخرې دروازه ووتو چې ویې کتو د ښځې خاوند چې دی بار ولاړ دروازې سره چې هغه ولاړو نو ښځه خو په خبرو کې ماهره وي هغې د طریقه ورځي نو زر خبره بدله ورته وی قالت ما جزاء من اراد باهلك بسوء وی صدا نشته د جزاء بدله د هغه کس سوی ورته ور دې ته خیال وکړي وی الله وی ولقد همت به او یقینا دې اراده کړې و د یوسف علی السلام قص مضبوط اراده دی ویل شي یو زمونږ اراده
یو زمونږ ارادې چې کله د 4 میاشتو کله د 3 ورځو کله د 40 ورځو عمر تیر شي خو هغه اراده زمونږ پوره نشي یو دغه اراده دا د دروغ یکسر او یو چې دی هغه اراده چې کس هغه مضبوطه اراده ته ویل شي لولا ان رأى برهان ربه الله رب العزت وی که چرته د نوی لیدلی دلیل د رب خپل کذالک هم دک شان نصرف اړو من دلر عنه دلر السوء د بدن والفحشاء د بحیاین ولی وجه سوا انه یقینا دی من عبادنا المخلصین د چانه د بندگانو مخلصین نو د بندگانو معصومین نو نو دې د پاکو خلکو نو اواز ورته سو شو ورته وی چې ګورستان نوم چې د پیغمبرانو په لست کې ګناه له خواله ورم نشي نو بیا وی ګورا الله رب العزت وی واستبق الباب نو دی مسابقه د یو بل نه په منډه کې روان دي کېدو ته ویل شي نو دی د یو بل نه په منډه کې روان دي تل راتله یعنی ځان د خلاصولو کوشش وکړو وقدت قمیصه او وشلو دی زنانه قمیص د یوسف علیه السلام من دبر د شاده طرفه والف یا سیدها لدى الباب او اچانک دی اومونته هغه سید د دی یعنی خاوند د دی ښځې په خوا د دروازه کې قالت نو وویل دی ښځې پنترې بدله کړه زه یې ورته وی ما جزاو نشته دی جزا من د هغه چا ما جزاو نه د جزا من د هغه چا اراده چې اراده کړي باهلک د کور والا دستا د کور والا ستا ته سوء د بده الا مگر دا سزا ده ان یسجن چې دلته په جیل کې بند کړي شي په جیل کې بند کړه دغه اراده کړو ستا بیبي ته لاس اچو بل څه ورکا یا او عذاب الیم یا سخت سزا ورکا یا سخت سزا ورکا نو اوس هغه یوسف علیه السلام ته وکړه نو یوسف علیه السلام یې څه پکې سوې هغه ورته وی قال هي وی یقینا دا راوله هي ضمیر د ښځې ته راجع دی هي دا راودتني دې څوک دې مانا چې زما نفس راوچته و ما نه مطالبه وکړه عن نفسي په باره د نفس زما کې وشهدا نو دې دا خبرې کولې او هغه وړه ماشومه چې ده هغه به هغه یا ماشوم هغه به هغه زانګو کې پرته وه د 3 میاشتو وه هغې چې دی هلته نه وي وشهد شاهد من اهلها او ګواهي وکړه یو ګواه کوونکي د اهل د دې نه نو 3 ماشومان د بخاري شریف په حدیث کې راغلي دي چې هغې څه کړي دي هغې په زانګو کې خبرې کړي یو عیسی علیه السلام دی یو جوریج یو کس چې هغه د مور ورته اواز کو او دې مانځه ته ولاړ ورته وی راشه یو پیر دوه پیر درې پیر ورته اخره کې ډېر بزرګو بني اسرائیلو کې ورته وی چې ځه تر هغې مړ نشي تر څو پورې چې د یو کنجرې زنانه تاسې البته غلي حدیث کې د خرابې زنانه مخ دې نه یې لیدلي نو بس بیا یوه زنانه وه هغې چرته خوا دې خوا کړو او چې کله ماشوم وشو نو هغې الزام چې دی په جوریج باندې ولګو وایي دا چې دی پلانکي کس ما سره دا پلانکي بزرګ خلک راله جونګړی وله روانه کړه چې ښه ته دا پکې بزرګې کارونه خو دې بل څه د تام پوښه کړه نو بیا هغه چې دی هغه وی ما وله بوځې زنانه له خوا له راغله نو بچي ته یې وی اشاره ورته وکړه دا کونټۍ پې کېښوده په سینه باندې بچي ته د چا زوی هغې ورته د پلانکي شپون کي خو خلک ورته وي چې اوس دله دا جونګړ د سرو زرو دا ځای دی ورته وایي چې نه چې د هر څه جوړ کړې دا زما د مور په دعا وه او ما ته ورسېده پوره شو نو یو دغه ماشوم چې دی دا خبرې کړې او یو چې دی د عیسی علیه السلام د پاکوالي چې دی نو خبرې کړې او یو زنانه وه حدیث کې راځي نو یو کس روان و بره مخکې ته خلک روان وروسته هم ترې روان او د مور یې وویل چې خدای پاکه زما دا بچي د ده په شان جوړ کړي ډېر ښکلې باډي هم جوړه وه هغه ماشوم پیس کړي او خولې را جدا کړه ورته خدای دې ما د ده په شان نه جوړوي خدای دې ما د ده په شان نه جوړوي دا د بخاري شریف حدیث دی او مستدرک حاکم کې ورسره راغلی دی چې یو هغه ماشوم کوم چې یوسف علیه السلام د پاکۍ خبرې کړې
بل بیا داسې هم کولی شته چې دغلته یو بل کس ولاړ و هغه دا ګواهي کړې وه. خیر وشهد شاهد من اهلها، نو هغه ورته ووایي ان کان قمیصه قد من قبل، که د یوسف علیه السلام دا کمیس د وړاندې نه شلېدلي، فصدقت، نو بیا خو دا ښځه رښتونې ده، وهو من الکاذبین، او په دې خبره کې بیا د دروغجنو نه دی، په دې خبره کې بیا دی د دروغجنو نه دی. او وان کان قمیصه قد من دبر، او که دا کمیس یې چې دی چېرته د شا طرفه شلېدلي، فکذبت، نو بیا خو ښځه دروغجنه ده، ده ته ځان خلاص او معامله په هغې کې ده. وهو من الصادقین، و دې د رښتون نه دی. فلما رأى قمیصه، نو بس هر کله چې دا کمیس ولله ولیدو قد من دبر، چې دا شلېدلي و د شا د طرف نه، قال، نو ویې ورته دی عزیزي مصر، انه یقینا دا چې دی من کیدې کنه، دا خو ستا د مکر نه دی، دا خو تا چلول کړی دی خپلې ښځې ته وایي ان کیدکنه عظیم، یقینا ستاسو مکر ای ښځو دا ډېر لوی. ښه ورته وایي بیا نو څه وایي یوسف علیه السلام ته وایي یوسف، ای یوسف علیه السلام اعرض عن هذا، بس د دې چاته خبره مه کوه، تذکره مه کوه د دې نه وړه، بس ځان پرې غلې کړه. واستغفري لذنبک، او استغفار ووایه دې ښځې ته وایي د خپل ځان د ګناه، نو استغفار یې کافرانه وي، نو دلته په معنا ده چې پټه کړه دې ګناه لره، بس چاته دا خبره مه کوه، تم دا خپله خبره پټه کړه. نو بابا د شاه منصور رحمه الله فرمایل چې ګوره دا غټ خلک د ښځو نه ډېر سخت یېرېږي، دا د دې خبره وه چې ده ورته چې پټه کړه، دا داسې معمولي خبره وه، نو ورته چې پټه کړه دا ګناه. او انک کنت من الخاطئین، یقینا ته یې د خطاکارو. وقال الذي، او یقینا وویل، نو خبره دا وه چې بس دغه فیصله وشوه، ورته که کمیس یې د شا نه شلېدلي، نو بیا چې دی دا ښځه ګناهګار ده، او که د مخې نه شلېدلي بیا یوسف علیه السلام ګناهګار دی. کمیس یې د شا نه شلېدلي و، د ماشوم ورته د 3 میاشتو دغه خبره وکړله، نو خاوند ورته وایي چې بهی ګناه ستا ده، او ده ته یې وایي چې بس تم پټه خبره وساته. وقال الذي، او ویل هغه بنده اشتراه چې وایست د لره من مصر، ای من اهل مصر، یا فی مصر، من مصر د مصر والنا، لامراته ښځې خپلې د خپلې ښځې ته وي، اکرمي مثواه، عزتمند که د لره ځای، یا خو ښکلې کمره جوړه ورکړه د لره، عسا قریبه ده ان ینفعنا، چې فایده به راکړي دوی موږ ته، او نتخذه ولدا، یا به موږ ونیسو د لره په څه سره، په بچي سره. وکذلک هم دکه شان مکننا موږ قدرت ورکو، زیم ورکو د یوسف سیدنا یوسف علیه السلام ته، فی الارض پس مکه کې، ولنعلمه دپاره دی چې موږ تعلیم ورکو ده ته، من تأویل الاحادیث د معامله فهمه، د هغه د خوبونو د تعبیر، والله یقینا الله رب العزت غالب دی علی امره په خپلو کارونو باندې، ولکن اکثر الناس، لیکن ډېر د خلکو نه، لا یعلمون نه پوهېږي. ولما بلغ، هر کله چې دې ورسېدو اشده، هغه د عمر پوخوالي ته، یا هغه قوت والا و عمر ته، آتیناه موږ ورکړه ده ته حکما، قوت په فیصله کې، یا نبوت و علم و علم. وکذالک هم دکه شان نجزي المحسنین، موږ جزا ورکوونکي کارو ته. وراودته التي، او مطالبه وکړه د دې نه، التي هغه ددنه، التي هغه زنانه، هو فی بیتها چې دی و په کور د هغې کې، عن نفسه د نفس د دې، وغلقت الابواب، بندې کړې دروازو لره، وقالت ویوي هیت لک زما طرف ته راشه. قال نو وویل یوسف علیه السلام معاذ الله، پناه د الله، انه یقینا ربی رب زما احسن مثوایا، ښکلې راکړه ما ته ټکانه، انه یقینا لا یفلح الظالمون، فلاح نه مومي ظالمان، نو چې بیا هر طرف ته راغلی. ولقد همت به، او یقینا دې اراده کړې وه، د یوسف علیه السلام، وهم بها، او ده به هم اراده کړې وه د دې، لولا که چېرته نه وي ان رأى د نه وي لیدلې، برهان ربه، دلیل د رب یې نه وي لیدلې،
نو دی وجہ علامہ سے ہوئی سبق پڑھ پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا سبق پڑھ پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا ورته وی چې ګوره سبق بیا ووایه د صداقت د عدالت د شجاعت غزان تر آیات کا ځکه ستانه به د دنیا د امامت کار اغوښتي شي د مشرۍ نو د مشرۍ چې د پیغمبر یو د عام کس مشري یو عام کس امام دی یو عام کس مشر دی د قوم نو کاغه کې مخکې څه بل دی نو خلک وایي یاره مخکې خو دا چل خو زه اوس ښه سړی دی او د پیغمبر په ذات کې چې د معمولي نقطې برابر عیب نه وي چې څوک دا ونه وایي ستانه به د امامت کار اغوښتلی شي وقالت هيت لك او دا وی ورته چې زمان لولا کچرتا نوی الرعا لدلی برهان ربی دلیل رب کذالک هم دکشان لنصرفا دپا اے کذالک هم دکشان من بچ کو دلرا لنصرفا من قاړو دلرا عنه ددینا عنه دلرا السوء دبدینا والفحشاء دبحیائنا انه یقینا هو یوسف علیہ السلام من عبادنا المخلصین دا بندگانو معصومینونا د پاکونا د مخلصینونا واستبق الباب او منډې کړې دي د دروازې طرف ته وقدت قمیصه او ویشته قمیص د یوسف علیه السلام من دبر د شا طرفنا والفیا وسیدها لدى الباب وویموندو د خاوند د ښځې لره په خوا د دروازه کې وقالت نو ویل دي زنانه ما جزاء نه د جزا من د هغه چا اراده چې اراده کړي بیا اهلکه ښځې ستا ته سوء د بده الا مگر ان یسجنا چې په جیل کې بندي کړي شي د لره په قید کې واچوه او عذاب علیم یا عذاب سخت قال نو ویل دي هیا دا چې دی را نو بیا یې ورته مرګ یاد نه که خاص سخته سزا ورکوي وه قال نو ویل ورته هیا دا چې قال ویل یوسف علیه السلام هیا دا ښځه چې دا دې زنانه راودتنی راوبل مالرا مطالبه وکړه زمانه عن نفسي په باره د نفس زما کې وشاهد شاهد من اهلي او ګواهي ورکړی او ګواهي کوونکي د اهل د دینه ان کان قمیصو که چرته وي دا قمیص د دې قد ده چې شلېدلي وي من قبل دروازې طرف نه فصدقت نو بیا رښتونې ده دا زنانه وهو من الکاذبین او دا یوسف علیه السلام په دې خبره کې د دروغجنو نه دي وان کان قمیصو که چرته وي دا قمیص د ده قد ده چې شلېدلي وي من قبل د شا طرف نه فکذبت نو بیا دغه زنانه دروغجنه ده وهو من الصادقین او دې د رښتون نه دي فلما بصر کلا رأى قمیصه چې وکتل شو قمیص د یوسف علیه السلام قد مشلیدلی من دبر د شا طرف نه قال نو ویل دی عزیز مصر انه یقینا من کیدکن دا خو ستا د مکر او فریب نه دی اے ښځې ان کیدکن یقینا مکر او فریب ستاسو عظیم دا ډېر لوی وي یوسف علیه السلام اعرض عن هذا مخواړه د دې معاملې نه واستغفری او پټکا اے ښځې د ذنبکې دي ګناه خپلې لره انکې یقینا تو کنتی من الخاطئین د خطاکارونه ته د خطاکارونه خو عشق داسې شی دی چې دا پټېږي نه